ښوونځی ستاسې په کور کې د ستر څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو او په خاص ډول ګلالیو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا ضمیر احمد مهماني ښوونځی ستاسې په کور کې په ځانګړي پروګرام کې ستاسې په خدمت کې یم. ګلالیو زده کوونکو هیله ده چې خپلو تلویزیونونو ترڅنګ به ناست یاست او زموږ دغه برنامه به تعقیبوئ. تیر درس زموږ د درې الفا مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه په هغه درس کې موږ د ساین درې الفا محاسبه کړه. نن کوساین درې الفا او تانجانت درې الفا باندې کار کوو، همدارنګه د هغه اړوند مثالونو باندې کار کوو او له هغه نه وروسته به موږ د درس لرو د الفا جمع بیتا او جمع ګاما مثلثاتي نسبتونه. راځو کوساین د درې الفا لپاره کار کوو چې کوساین د درې الفا څنګه محاسبه کیږي. کوساین د درې الفا دا په دې شکل باندې محاسبه کوو چې کوساین د الفا جمع دوه الفا یا دوه الفا جمع الفا یا دا اوس په دې شکل باندې لیکو چې کوساین د درې الفا دې ته به انکشاف ورکوي د کوساین د الفا جمع بیتا د فورمول په اساس باندې به دې ته انکشاف ورکوي. دا به مخ داسې وسي چې کوساین د الفا ضرب د کوساین د بیتا په ځای به دوه الفا ولیکي، علامه مثبت د منفي به لیکي، ساین د الفا ضرب د ساین د دوه الفا دا په دې شکل باندې ولیکي. راځو دا په دې شکل باندې لیکو چې کوساین د درې الفا دا مساوي کیږي کوساین الفا او په خپله کوساین الفا ولیکئ ضرب د کوساین دوه الفا قیمت به دلته ولیکئ. البته د کوساین له مخې د کوساین له مخې قیمت یې داسې دی چې دوه کوساین مربع د الفا منفي یو دا په دې شکل ولیکئ منفي. ساین الفا به خپله نوشته کوئ ساین الفا ضرب ساین دوه الفا د ساین دوه الفا په ځای به خپل قیمت نوشته کوئ دوه ساین الفا کوساین الفا. راځو دا اوس په دې شکل باندې لیکو چې کوساین درې الفا دا مساوي کیږي. دا به کوساین الفا به خپله نوشته کوي کوساین الفا ضرب ده. که چیرې دا تاسو ضرب کوي دا به دې کې ضرب کې دوه په خپله دوه ولیکئ. کوساین ضرب د کوساین مکعب الفا منفي مثبت ضرب منفي منفي کوساین ضرب کوساین الفا ضرب د یو کوساین الفا منفي ساین الفا په خپله نوشته کوي ساین الفا. خو که چیرې تاسو دلته وګورئ ساین الفا او دلته هم ساین الفا دا به موږ ولیکو چې ساین مربع د الفا دغه دوه ضریب دی، دغه دوه ضریب به مخ ته راوړو، مخ ته به ولیکو داسې به ولیکو چې منفي دوه ساین مربع د الفا او ضرب د کوساین الفا. کوم ځای کې چې موږ او تاسو کوساین مربع د الفا لرو ساین مربع د الفا کوم ځای کې چې موږ او تاسو ساین مربع د الفا لرو په هغې ځای کې به ولیکو چې یو منفي کوساین مربع د الفا. په داسې شکل به دا ولیکو چې کوساین درې الفا دا مساوي کیږي دوه کوساین مکعب الفا دا خپله لیکو منفي کوساین الفا او په خپله نوشته کو منفي دوه په خپله ساین مربع د الفا ده. د ساین مربع د الفا په ځای به خپل قیمت نوشته کو یو منفي کوساین مربع د الفا ضرب د کوساین الفا دا په دې شکل ولیکو. مخته ځو دوه کوساین مکعب الفا منفي کوساین الفا منفي دا ور ضربو دا یو منفي کوساین د ساین مربع په ځای یو منفي کوساین مربع دا دې کې هم ضربه و دې کې هم ضربه وه دوه په خپله یو په کوساین الفا کې کوساین الفا منفي کوساین مربع ضرب کوساین مکعب دا په دې شکل باندې ولیکو. دا مساوي کیږي دوه کوساین مکعب الفا منفي کوساین الفا منفي دا ور ضرب دوه کوساین الفا منفي دوه کوساین مکعب الفا دا په دې شکل ولیکو. دا مساوي شي دوه کوساین مکعب الفا دلته لرو دوه کوساین مکعب الفا دلته لرو دغه منفي ضرب منفي مثبت کیږي او دوه کوساین مکعب الفا دلته لرو دا موږ ولیکو څلور کوساین مکعب الفا منفي کوساین الفا او دوه کوساین الفا منفي درې کوساین الفا. دا د درې الفا مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه موږ او تاسې پیدا کړه. کوساین درې الفا مساوي شو څلور کوساین مکعب الفا منفي درې کوساین الفا. تانجانت درې الفا څنګه موږ او تاسې محاسبه کوو. ګلونو زده کوونکو سره د تانجانت درې الفا څنګه موږ کولی شو تانجانت درې الفا پیدا کړو. د دې لپاره موږ او تاسې دا په دې شکل باندې لیکو چې تانجانت درې الفا دا به څه قسم لیکئ تاسې تانجانت الفا جمع دوه الفا تانجانت الفا جمع دوه الفا. اوس په دا مخ ته بوځئ تاسې دا به داسې ولیکئ چې تانجانت الفا جمع تانجانت بیتا ستاسې دوه الفا دی پر یو منفي تانجانت الفا ضرب تانجانت بیتا په ځای به څه شی ولیکئ دوه الفا دا په دې شکل باندې ولیکئ. دا مساوي کیږي
تانجانت الفا به خپله نوشته کوي تانجانت الفا جمع د ټانجانت دوه الفا قیمت تاسې مخکې درسونو کې لوستی دی البته مخکې درسونو کې مو لوستی چې ټانجانت دوه الفا مساوي کېږي دوه ټانجانت الفا پر یو منفي ټانجان مربع د الفا دا مو تیر درسونو کې لوست دی به خپل قیمت دلته وضع کړو دوه ټانجانت الفا پر یو منفي ټانجان مربع د الفا پر یو منفي ټانجانت الفا خپله لیکو ټانجانت الفا ضرب ده ټانجانت دوه الفا په ځای به قیمت نوشته کړو دوه ټانجانت الفا پر یو منفي ټانجان مربع د الفا دا په دې شکل باندې لیکو دا مساوي کېږي دا ټانجانت الفا دې کې مشترک مخرج ورته یو منفي ټانجان مربع د الفا نیسو یو منفي ټانجان مربع د الفا دا چې راولو په دې تقسیم کو یو ټانجان د الفا کې ضربېږي ټانجان د الفا ضرب یو ټانجانت الفا منفي ټانجان مکعب الفا جمع دوه ټانجانت الفا جمع دوه ټانجانت الفا مخرج کې دلته راځو دا یو منفي ټانجان مربع د الفا مشترک مخرج په حیث نیسو یو منفي ټانجان دا چې راوالو په دې تقسیم کو یو رسیږي صورت کې چې ضرب کوم هغه یو منفي ټانجان مربع د الفا راځي منفي علامه منفي علامه دا چې راواخلو په دې تقسیم کو یو رسیږي یو چې په هغه صورت کې ضرب کوم هغه راځي دوه په خپله دوه ټانجان ضرب ټانجان ټانجان مربع د الفا دا په دې شکل باندې موږ مخته ویو راځو چون تخته کې ځای نشته ګلونو زده کوونکو پاس نور کار کو پاس را پاتې کار پاس د اجرا کو دلته ښه ګورې ګلونو زده کوونکو دا چې کسر الکسر شي دا به له دې سره څه شي اختصار شي نو ټانجان ته درې الفا دا مساوي شو دا مساوي له څه سره صورت کې موږ کو ګورو دا دوه ټانجانت الفا د یو ټانجانت الفا څو به شي درې ټانجانت الفا او منفي دا ټانجان مکعب الفا به خپله نوشته کو ټانجان مکعب الفا دا وش یو په خپله یو منفي یو ټانجان مربع دا دی دوه ټانجان مربع دا دی څو کېږي درې ټانجان مربع درې ټانجان مربع د الفا دا د ټانجانت درې الفا قیمت درې ټانجانت الفا منفي ټانجان مکعب الفا پر یو منفي درې ټانجان مربع د الفا کولی شي په دغه شکل لاسته راوړي ښه ګلونو زده کوونکو چون درې وړه رابطې موږ لاسته راوړي کولی شو اوس مثالونو ته راشو ستاسې د کتاب اول مثال دی ساین د 180 درجو د ساین د 80 درجو له جنسه شی کې تاسې محاسبه کوئ راځو ساین د 180 درجو موږ او تاسو ته واضح او بهتره معلومه ده چې ساین د 180 درجو صفر دی څنګه موږ کولی شو دا محاسبه کړو دا موږ په داسې شکل باندې محاسبه کوو چې ساین د 180 درجو دا مساوي کېږي رابطه خو موږ لوستې ده چې ساین د 3 الفا ساین د 3 الفا دا رابطه ستاسو باید په یادو باندې زده اوسي چې 3 ساین الفا 3 ساین الفا منفي 4 ساین مکعب الفا دغه رابطې په اساس باندې کار کوه دا اوس موږ مخته وړو داسې چل کوو چې لیکو چې 3 ساین الفا د 180 درجې د چانده 180 درجې دا موږ داسې لیکلی شو چې 3 ضرب شپېته نو لیکو چې 3 ساین د شپېتو درجو منفي 4 ساین مکعب د شپېتو درجو دا مساوي شي 3 په خپله 3 ساین د شپېتو درجو 3 د جا ضرب لاندې تقسیم پر 2 منفي علامه خپله نوشته کو 4 په خپله 4 ساین د شپېتو درجو 3 د جا ضرب لاندې تقسیم پر 2 ساین مکعب دی دلته به کل په توان د 3 کو دا مساوي شي 3 په خپله 3 ضرب جا ضرب 3 تقسیم پر 2 منفي 4 په خپله دغه 3 د جا ضرب لاندې پر 2 کل مکعب دا موږ په داسې شکل باندې لیکو چې جا ضرب 3 کل مکعب تقسیم پر 2 مکعب دا مساوي شي 3 ضرب جا ضرب 3 تقسیم پر 2 منفي 4 په خپله 4 ضرب دا جا ضرب 3 کل مکعب دا موږ داسې لیکو چې جا ضرب 3 کل مربع ضرب جا ضرب 3 دا بیل لیکو دا بیرته به کل په توان د 3 موږ ته ورکړي 2 په توان د 3 څو کېږي 8 کېږي دا مساوي شي دا اول کسر به خپله نوشته کو 3 ضرب جا ضرب 3 تقسیم پر 2 منفي ګولونو زده کوونکو دا له دې سره اختصار کوي تاسې 1 4 4 2 4 8 کېږي دا که تاسې اختصار کوئ 1 4 4 2 4 8 نو بیرته موږ ته رابط او دا جذر درجه مربع دې سره ختمه شي 3 ضرب جا ضرب 3 تقسیم پر 2
وګورئ 3 ضرب جذر 3 تقسیم پر 2 منفي 3 ضرب جذر 3 تقسیم پر 2 جواب څه شو؟ 0 شو. نو ساین د 180 درجو چې موږ محاسبه کړه جواب 0 لاسته راغی. زه دوم مثال ته د کتاب د کتاب په داسې شکل باندې دی چې کوساین د 180 درجو د کوساین د 80 درجو له مخې پیدا کړئ. په همدې شکل به هغه هم وکړئ. د کوساین رابطه به ورته ولیکئ. کوساین د 180 درجو منفي 1 راځي. دا موږ څنګه لاسته راوړو؟ دا به داسې کوئ چې کوساین د 3 الفا څه رقم کولی شي شابه ستاسې کوساین په هماغه عمومي رابطه دغه به ورته ولیکئ چې 4 کوساین مکعب الفا او منفي 3 کوساین الفا. دا رابطه ده. په دغه رابطه باندې به تاسې کار وکړئ. 4 کوساین مکعب الفا منفي 3 کوساین الفا. نو دلته زموږ الفا 80 درجې ده. 80 درجې به وضع کوئ. تاسې کولی شئ ځان خپل هدف ته تاسې ورسوئ. زه بل مثال ده د کتاب کوم بل مثال دی په هغه ته به رڼا واچو. دا تاسو ګلونو زده کوونکو خپله کولی شئ کار وکړئ. تانجان د 115 درجو د تانجان د 45 درجو له مخې وی پیدا کړه. د دې کې مثال د حل لپاره چې موږ دا کار وکړو تانجان د 115 درجو پیدا کړو. دا موږ کولی شو په هماغه درې چاند له مخې دا موږ کولی شو داسې ولیکو چې تانجان د 3 ضرب د 3 ضرب 45 3 ضرب 45 چې ولیکو 3 ضرب 5 15 3 څلور 12 یو دی. بیرته هماغه موږ ته ورکوي. هغه د تانجانت رابطه کې به یې اوس وضع کړو. د تانجانت دپاره موږ رابطه لوستې وه 3 تانجانت الفا 3 تانجانت الفا 45 دی منفي تانجانت مکعب الفا تانجانت مکعب 45 پر مخرج کې یو منفي 3 تانجانت مربع د الفا څو ده 45. دلته د 115 موږ داسې ولیکو 3 ضرب 15 دا 15 زموږ الفا شو. دا مساوي کېږي. ګورئ ګلونو زده کوونکو 3 په خپله ولیکئ 3 او دا خو ستاسو زده دی چې تانجان د 15 خو څو دی؟ یو. خیر اوسې یو منفي 15 درجو یو دی. یو چې مکعب کې یو منفي 3 ضرب تانجان د 15 درجو یو چې مربع کو یو. بالاخره 3 یو 3 منفي یو منفي 3 دا مساوي شو. 3 نه چې یو کم کو 2 یو نه چې 3 کم کو منفي 2 2 تقسیم منفي 2 منفي 1 شو. نو تانجان د 115 درجو جواب څو لاسته راغی؟ منفي 1 لاسته راغی. راځو ګلونو زده کوونکو بل درس ته چې ګورو زموږ بل درس څه شی دی کومه موضوع لرو په هماغه موضوع باندې مخ ته ځو کار کوو. ګلونو زده کوونکو راځو د کتاب څلورم مثال ته. څلورم مثال داسې دی وایي ثابت کړئ. کتاب کې لیکلي وایي ثابت کړئ چې 4 ساین تیتا ضرب د ساین د 80 منفي تیتا او ضرب د ساین د 80 جمع تیتا دا مساوي کېږي د ساین 3 تیتا سره. تاسې وایي ثابت کړئ. په ثبوت ورسوئ. له دغې خوا نه دا خوا لاسته راوړئ یا له دې خوا نه دا. د دې لپاره چې دغه رابطه موږ ثبوت کړو لیکو چې ثبوت څنګه چل کو؟ ثبوت د مساوات د کیڼ لوري د مساوات د کیڼ لوري څخه ښی لوري په لاس راوړو. دا په دې خاطر ولیکو چې پوه شو چې د دغې طرف نه هغه طرف موږ په لاس راوړو. ګلونو زده کوونکو تختې ته متوجه اوسئ. تلویزیون ته متوجه اوسئ. 4 ساین تیتا ضرب د ساین د 80 منفي تیتا ساین د 80 منفي تیتا دا به خپله ولیکو چې ساین د 80 منفي تیتا ضرب د ساین د 80 جمع تیتا دا مساوي کېږي ساین تیتا ساین 3 تیتا سره کېږي ساین 3 تیتا. ګورئ ګلونو زده کوونکو 4 ساین تیتا خپله لیکو 4 ساین تیتا. دې ته به د ساین د الفا منفي بیتا په اساس باندې انکشاف ورکوئ. شابه ستاسو وایي ساین د 80 ضرب د کوساین د آفرین کوساین د تیتا بیا منفي بیا به څنګه کوئ کوساین د 80 تو وایي شاباس آفرین ساین د تیتا خیر اوسې ته څومره لایقه یې شاباس ضرب علامه مولي. اوس به دې ته انکشاف ورکوئ. ساین د 80 جمع تیتا دې ته څنګه انکشاف ورکوو؟ ساین د 80 ضرب د کوساین د تیتا جمع کوساین د 80 ضرب د ساین د تیتا خیر اوسې دا په دې شکل دا مساوي کېږي ساین د 3 تیتا. ګورو چې ساین د 3 تیتا څنګه موږ لاسته راوړو. راځو لیکو چې 4 په خپله ساین تیتا ساین د 80 جذر 3 پر 2 ضرب د کوساین تیتا منفي کوساین د 80
آفرین شاباس. یو پر دوه څومره ښه. ساین تیتا ضرب ده. ساین د شپېتو جذر 3 پر 2 ضرب د کوساین د تیتا جمع کوساین د شپېتو آفرین یو پر 2 ضرب د ساین د تیتا. خیر اوسې خیر اوسې. شاباس شاباس. څلور ساین تیتا ا منفی بی یو قوس ا مثبت بی بل قوس. مطابقت مزدا مشهور مطابقت دی. ا مربع منفی بی مربع کولای شو د ا مربع منفی بی مربع مطابقت په اساس موږ دغه پات سوال ډیر په اسانه شکل باندې مختویس. دا ا شو د بی شو دا ا شو د بی شو. دا څنګه لیکل شاباس. جذر 3 پر 2 کوساین تیتا کل مربع منفی دا به څنګه ولیکو یو پر 2 ساین تیتا کل مربع. دا د شکل باندې به موږ تاسو ولیکو. په داسې یو شکل کې به ولیکو. دا مساوي کېږي. دا اخواته د مساوات نه اخواته چې شی لیکل شوی دی ساین د 3 تیتا. ګورې ګلونو زده کوونکو سوال حل شو ختم شو. څلور ساین تیتا دا کل مربع دی. دا مربع چې کو دا جز سره له منځه ځي چې یو پاتې شي 3 دوه چې مربع کو 4 کوساین تیتا شو منفي دا چې مربع کو یو پر 4 ساین مربع د تیتا شو مساوي شو د څه سره ساین 3 تیتا سره. دا کار وشو. اوس څه کوو ګلونو زده کوونکو. دا 4 ساین تیتا په دې کې ورضربو نو موږ ته به دغه رابطه لاسته راشي. لیکو چې دا چې ورضرب کو دا 4 له 4 سره ختمیږي. ساین تیتا ضرب 3 په خپله 3 ساین تیتا ضرب کوساین مربع تیتا ساین تیتا او ضرب کوساین مربع د تیتا. که چیرې دا په دې کې ضرب کو دا 4 د 4 سره ختمیږي. ساین تیتا ضرب ساین مربع تیتا منفي ساین مکعب تیتا. ساین مکعب تیتا شو. دا مساوي کېږي دا ساین 3 تیتا سره. راځو د دې لپاره نور مخته ځو لیکو چې 3 ساین تیتا په خپله ضرب ده کوساین مربع تیتا ده. دې په ځای به ولیکو چې یو منفي ساین مربع د تیتا منفي ساین مکعب تیتا. دا مساوي شو ساین 3 تیتا سره شو. دا په دې شکل باندې 3 ساین تیتا په ورضربه وه 3 ساین تیتا منفي دا چې ورضرب کو 3 ساین مکعب تیتا مربع دا د یو دا د مکعب بشي منفي ساین مکعب تیتا دا مساوي شي د ساین 3 تیتا سره. اوس ګورې ګلونو زده کوونکو 3 ساین تیتا دا دی او 3 ساین تیتا دا خو به خپله 3 ساین تیتا ولیکو 3 ساین تیتا منفي 3 ساین مکعب تیتا دا دی یو ساین مکعب دا دی. دا به 4 ساین مکعب شي 4 ساین مکعب تیتا. دا مساوي شي د ساین 3 تیتا سره او دا د ساین 3 تیتا دپاره هغه رابطه ده چې موږ تاسو ته لاسته راغله. 3 ساین تیتا منفي 4 ساین مکعب تیتا مساوي شو د ساین 3 تیتا سره. ګلونو زده کوونکو دا د ساین 3 تیتا هغه رابطې کې ما چې موږ تاسو لاسته راوړو چې 3 ساین تیتا منفي 4 ساین مکعب تیتا مساوي ساین 3 تیتا هغه رابطه ثبوت شوه. اخو مساوات ښي طرف ساین 3 تیتا او کیڼ طرف ته موږ هماغه قیمت لاسته راوړ. ګلونو زده کوونکو دا اوس ستاسې نننی درس هیله ده چې پوه شوي باستی او تنګ شوي به راسره ناستی. تر بیا چې زه میر احمد مهماني ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم نو مخکې له دې چې زه خدای پاماني واخلم همدومره وایم چې کرونا جدي ونیسئ په خپلو کورونو کې پاتې شئ د خپل ځان د خپل کورنۍ ډېر زیات خیال وساتئ. همدارنګه د ګاونډیانو چم کوڅه کې کوشش وکړئ د غریبو هم ډېر خیال وساتئ د هغوی سره څومره مو چې وس رسي لاسنیوی وکړه. تر بیا مو پاک الله مل شه ښې چارې ښه وختونه ولرئ. خدای پامان.